زمونږ بعض دکانداران چې کله دکان ته ځي او دکان کله کولاوهي، د کولاوهلو نه پس هغه په دکان کې د قرآن تلاوت ټیپ موبایل وغیره ولګوي چې د هغې په ذریعه د هغه سوچ دا جوړ شوی دی چې د قرآن په تلاوت سره زما د دکان برکتي شي. دا هم صحیح خبره ده او د سره دکان برکتي کیږي، په دکان کې د الله رب العزت برکات وغیره راځي. خو دې نه اهمه خبره او ضروري خبره دا ده چې موږ په خپل دکاندارۍ کې رښتونی شو. موږ تاسو له پکار ده چې موږ په خپل دکاندارۍ کې د حرامو نه ځان ساتو او د حلالو کوشش کوو. اهمه خبره دا ده چې موږ په خپل دکاندارۍ کې د فراډ او د دوکې نه ځان ساتو. که چېرې موږ ټوله ورځ د حلالې ګټې کوشش کوو، د رښتیا ویلو کوشش کوو، بل مسلمان سره د فراډ او د دوکې نه د بد کېدلو کوشش کوو، نو دغه ګټه ټوله ورځ کومه ګټه چې ده په دې کې به الله زموږ دپاره خیر او برکت غورځوي. ځکه اسلام د شکلیاتو ته توجه نه ورکوي. که چېرې موږ په دکان کې لوحې ولګوو او په هغې باندې د قرآن آیتونه وغیره لګېدلي او موږ ټوله ورځ ګاګ راځي او د هغې سره فراډ او دوکه کوو، یا زموږ په خپله ګټه کې رښتونی نه یو، نو دغه ګټه کې زموږ دپاره به بیا برکت نه وي. اگر چې موږ د قرآن تلاوت ولګو سحر نه، اگر چې موږ په خپل دکان کې لوحې لګولي او دا مو لیکلي والله خیر الرازقین، خو بیا هم موږ په دې ګټه کې به موږ الله زموږ دپاره په دې کې برکت نه غورځوي. ځکه زه د فراډ نه ځان نه ساتم، د دوکې نه ځان نه ساتم، نو پکار دا ده چې که چېرې موږ حلاله ګټه کوو، رښتیا وایو او د فراډ او د دوکې نه ځان ساتو، نو چې کله بیا موږ دکان بندو د ځان سره محاسبه کوو، ځان سره حساب کوو. څنګه چې موږ د پیسو حساب کوو دغه شانې ځان سره هم حساب پکار دی چې نن خو ما چا سره دروغ ونه وی، نن خو ما چا سره دوکه وغیره ونه کړه، نو دغه ګټه کې به الله زموږ دپاره برکت غورځوي. اگر چې ګټه موږ لږه کړله، خو دغه لږه ګټه کې به الله زموږ دپاره برکت غورځوي. او که چېرې موږ د دوکې او د دروغو سره یو داسې ګاګ راغلی وي، هغه سره دوکه او دروغ هم کلی، پیسې هم ډېرې ګټلې، خو دغه پیسو کې به بیا زموږ دپاره برکت نه وي.